لیکچر نمبر 3 دی او په دې لیکچر کې به موږ نن د ایلیمنٹ باره کې خبره کوو چې ایلیمنٹ څه ته وایي. خو د ایلیمنٹ نه لږ مخکې زه یونیورس ایکسپلین کوو چې د یونیورس د څه نه جوړ دی. که تاسو نه څوک وپوښتي یونیورس د څه نه جوړ دی نو ته به څه ورته وایې. په یونیورس کې موږ سره دوه څیزونه دي. څو دوه، یوه میټر ده پکې، یوه انرژي ده پکې. یوه میټر ده او بل زموږ سره انرژي ده. خو د انرژي باره کې موږ خبرې نه کوو، موږ به څه ایکسپلین کوو؟ میټر به ایکسپلین کوو. د میټر که موږ کلاسیفیکیشن وګورو نو موږ یې کلاسیفای کوو په فزیکل بنیاد باندې، فزیکل کلاسیفیکیشن، او بل کلاسیفیکیشن یې موږ کوو په کوم بنیاد باندې؟ په کیمیکل کلاسیفیکیشن باندې. کیمیکل کلاسیفیکیشن په فزیکل کلاسیفیکیشن کې موږ سره میټر درې قسمه کېدای شي. یا به میټر څه شی وي؟ سالډ به وي، لکه موږ که اگزامپل ورکو پین. یا به لیکوډ وي، دا به موږ ګورو مخکې، یعنی واټر. او یا به ګیس وي، یعنی اکسیجن ګیس. دا درې ټرمونه به موږ پر روانه ویډیو کې ایکسپلین کوو که د الله خوښه. او بل زموږ سره دی کیمیکل کلاسیفیکیشن. په کیمیکل کلاسیفیکیشن کې زموږ سره میکسچر دی او بل زموږ سره دی پیور سبسټانس. څه دی زموږ سره؟ پیور سبسټانس. میکسچر بیا موږ سره دوه قسمه ده. تاسو نه څوک وپوښتي چې میکسچر دا به موږ ګورو چپټر کې شته دی. دا یوه زموږ سره ده هوموجینیس میکسچر او دا به موږ را روانه ویډیو کې ایکسپلین کوو که د الله خوښه. او بله ده هیټیرو جینیس میکسچر، دا به هم ګورو. او سبسټانس کې موږ سره دوه څیز دي. یو ته موږ وایو کمپاوند او بل ته موږ وایو ایلیمنٹ. څه ورته وایو؟ ایلیمنٹ، چې زموږ نننی ټاپک دی. کمپاوند به موږ سره یا ارګینیک کمپاوند وي او یا به ان ارګینیک وي. یا به کمپاوند ارګینیک کمپاوند وي، یعنی چې کاربن وي ورسره، او یا به کمپاوند څه شي وي؟ ان ارګینیک. ان ارګینیک کمپاوند چې کاربن نه وي پکې. او ایلیمنٹ که موږ وګورو دلته نو ایلیمنٹ زموږ سره بیا درې قسمه پراپرټي دي. یا به د ایلیمنٹ میټل وي، میټل تاسو پیژنئ. یا به سیمی میټل وي، او سیمی میټل ته موږ میټلایډ وایو. او یا به نان میټل وي، د میټل الټا. دا درې ټرمونه به موږ زده کوو انشاءالله. ویسه موږ هغه ګورو ایلیمنٹ. د ایلیمنٹ باره کې به زموږ نن انشاءالله خبرې اترې کېږي. امید دی چې دا ټیبل به تاسو ته کلیر وي او ویزیبل به وي، یعنی تاسو به یې وینئ هم. موږ د ایلیمنٹ ډیفینیشن ګورو چې ایلیمنٹ وایي څه ته. که څوک درنه وپوښتي چې ایلیمنٹ څه ته وایي ته به شارټکټ څه خبره ورته کوې. او دا ډیفینیشن چې دا کوم ستاسو بوک کې دی دا چا پیش کړی دی؟ دا لویزیر یا لویزیه پیش کړی دی. د ده مطابق ایلیمنٹ موږ څرنګه ډیفاین کوو؟ پیور سبسټانس. پیور سبسټانس which cannot split into other simpler substance by any physical or
chemical processes څه مطلب دی دا ډیفینیشن مونږ ایکسپلین کوو ته به ورته ووایې چې ایلیمنٹ چې کوم دی دا زموږ سره پیور سبسټانس دی کین ناټ دا نه سپلیټ کیږي نه ماتیږي یعنی نور نه سیمپل کیږي په خپله دومره سیمپل دی دومره سیمپل دی که ته په دې باندې څه فزیکل فورس یا کیمیکل فورس اپلای کړې شارټکټ به ورته ووایې چې ایلیمنٹ زموږ سره پیور سبسټانس دی او دا مزید نور نه سیمپل کیږي نه ماتیږي نه ډیکمپوز کیږي چاته نور نه سیمپل کیږي که ته په ده باندې څه فزیکل یا کیمیکل ریاکشن وکړې دا ته موږ څه وایو ایلیمنٹ وایو د دې خبرې بیسیک مطلب څه دی موږ به مطلب ته ځان رسوو او مطلب چې واضح شي بیا به انشاءالله دا ټول واضح شي زه سیمپل اگزامپل ورکوو د دې خبرې زموږ سره موږ یو کمپاوند راخلو کیلشیم کاربونیټ او کمپاوند به موږ مخته وایو دا لایم سټون دی یعنی دا په ماربلو کې وي کیلشیم کاربونیټ دا زموږ سره کمپاوند دی او کمپاوند به ماتیږي دا به موږ مخته ګورو اوس دا کمپاوند چې کله موږ هیټ کو سیکو هیټ اپ یې کو نو د دنه به سره جوړ شي د دنه به را جوړ شي کیلشیم اکساید او CO2 دا زموږ سره وایټ میټر دا یعنی دا وایټ سبسټانس دی دا موږ سره جوړ شو او دا هم جوړ شو دا که موږ مزید هیټ کو نو دنه به څوک را جوړ شي کیلشیم به را جوړ شي او اکسیجن به را جوړ شي او دا که موږ مزید ایکسپلین او هیټ کو یعنی ماتولو کوشش وکړو بیا دنه به کاربن او اکسیجن راشي او اوس کیلشیم کاربونیټ چې کوم دی دا چې موږ هیټ اپ کو دا مات شو کیلشیم اکساید ته او CO2 ته او دا چې زموږ بیا هیټ کو نو دا راغی کیلشیم ته او اکسیجن ته اوس که دا کیلشیم ته هیټ کوې د دې نه به بل څه نه را جوړېږي نو دې په خپله څه شی شو دا ایلیمنټ شو دا څه شی شو ایلیمنټ شو که موږ دا وګورو یا دا وګورو یا دا وګورو دا مات شو دې دوه ته او دا مات شو دې ته او دا مات شو دې ته او موږ دا وایو چې ایلیمنټ په مزید نور نه ماتېږي یعنی کیلشیم مزید نور نه ماتېږي دا ایلیمنټ شو اکسیجن هم دلته ایلیمنټ شو او دا کاربن هم ایلیمنټ شو او دا اکسیجن هم ایلیمنټ شو د کیلشیم کاربونیټ نه بعد موږ بل اگزامپل ګورو واټر د واټر که موږ وګورو دا زموږ سره ایلیمنټ نه دی کمپاوند دی ځکه چې دا ماتیږي چاته هایدروجن ته او اکسیجن ته نو دا مات چې کله دغې موږ الکترولایسیس وکړو دا به موږ الکتروکیمستري کې ګورو کله چې کرنټ جټکې ورکړو موږ نو دا به مات شي H2 ته او O2 ته ریاکشن بیلنس کولو دپاره دلته چې موږ 2 ولیکو او دلته به هم 2 ولیکو دا ریاکشن بیلنس شو دا به مخکې تاسو زده کړئ نو دغې نه څه شی را جوړ شول یا دا موږ ذره کټ کړو چې دغې نه هایدروجن او اکسیجن را جوړ شو دا زموږ سره ایلیمنټ دی خو دا ته موږ مالیکیولر ایلیمنټ وایو مالیکیولر ایلیمنټ دی او د دې هایدروجن نه نور که دا مزید موږ نور کوشش به وکړو چې دا هیټ اپ کړو دا به هایدروجن نه دا به موږ ته هایدروجن راکوي بل څه نشي راکولی ایلیمنٹ یو ډیفینیشن موږ په بل انداز هم کولی شو چې سیم کایند اف اټم سیم کایند اف اټم is called element یعنی چې کله د سیم کایند اټمینا د سیم کایند اټم سره راغونډ کې دې ته موږ څه وایو ایلیمنټ وایو د سیم کایند نه زموږ څه مطلب دی سیمیلر کیمیکل پراپرټي سیمیلر کیمیکل پراپرټي یعنی سیم کایند دا مطلب چې داسې اټمونه چې د کیمیکل پراپرټي سیم وي یا موږ داسې ویلی شو چې سیم نمبر اف پروټان یا داسې اټمز وي چې
چې هغه پروټون نمبر څه شي وي سیم وي سوي سیم د دې څه مطلب دی اگزامپل سره به کلیر شي اوس ورته ګورئ زموږ سره که موږ هایدروجن وګورو دا موږ سره هایدروجن دی دا هایدروجن دی او دا هایدروجن دی د دو اټامک ون دی ون پروټون دی پکې یعنی پروټون دی تعداد د ټولو سره یو شی دی ون پروټون دی ون پروټون دی د دو سره یو الکترون دی د دو سره یو الکترون دی د دو سره یو الکترون دی دلته کوم وګورو ون الکترون او ون الکترون او دلته نیوټرون نشته دلته ون نیوټرون دی او دلته 2 نیوټرون دی د دو اټامک ماس 1 دی د دو 2 دی او د دو 3 دی یعنی دا سیم کائنډ اټومونه دي چې کله هم دا را غونډ شي سره یو ځای ته شي دې ته به موږ څه وایو الیمنټ وایو مثال یې دا شی دی که موږ دا دیوال ته وګورو دا د خښتو نه جوړ دی د اینټ نه جوړ دی او په دې کې د یوه خښته د دیوال څه شی شو دا الیمنټ شو او په دې کې د یوه خښته چې کومه ده دا څوک دی دا اټومونه دي او ځینې بوکس دا هم لیکي چې په کار ده چې دا انسان هم سیم وي یعنی ټول دغه راشي یا ټول دغه سره یو ځای ته شي یا ټول دغه سره یو ځای ته شي بیا موږ څه ورته وایو الیمنټ ورته وایو او دغې خبرې سره که موږ وګورو یونټ اف الیمنټ چې کوم دی یونټ اف الیمنټ دا به څوک وي دا به اټم وي یونټ اف الیمنټ از اټم یعنی الیمنټ د چا نه جوړ دی د اټمو نه جوړ دی خو کوم اټمونه سیم کائنډ اټم نه سیم کائنډ اټم نه جوړ دی کلیر دی دا خبر دغه نه بعد موږ د دې څه ګورو د دې نمبر که موږ وګورو زموږ سره اوس راسه 118 الیمنٹ ډسکور شوي دي څومره 118 الیمنٹ ډسکور شوي دي او 118 الیمنٹ که موږ بیا ډیوایډ کو په دا کې زموږ سره چې کوم 92 الیمنټس دي دا خدای پاک جوړ کړي دي او ریسٹ آف الیمنٹ چې کوم دي موږ سره باقی ریسٹ آف الیمنٹ یعنی ریسٹ مطلب باقی دا چا جوړ کړي دي دا مین دی چا مین انسان جوړ کړي دي دغه نه بعد کوم د دې پراپرټي وګورو او فزیکل سټیټ وګورو classification on the basis of physical state classification of elements on the basis of a stator stator چې د کوم سټیټ کې دي په سالډ کې دي په لیکوډ کې دي کا په ګیس کې دي بیا موږ سره الیمنٹ کې دی شي په سالډ کې هم شته دی او لیکوډ کې هم شته دی او په ګیس کې هم شته دی څنګه مسله راغله سالډ کې موږ سره میجارټي چې کوم میټل الیمنټس دي هغه موږ سره سالډ دي موږ سره چې کوم نان میټلز دي هغه په لیکوډ کې هم شته او په ګیس کې هم شته نان میټل خو ایکسپټ موږ سره چې کومه مرکري ده 8G کومه 8G چې موږ سره کوم میټل دی دا د میټل دی کوم الیمنٹ دا میټل دی او د په کوم فارم کې دی په لیکوډ فارم کې دی برومین چې کومه ده دا هم په لیکوډ فارم کې دی الیمنٹ دی او ګیلیم خبر کول ده موږ سره چې کوم 11 الیمنټس دي مسله راځي په پلان کې چې کوم 11 الیمنټس دي موږ سره دا څه شي دي دا ګیسز دي چې په دا کې څوک دی هایدروجن دی نایټروجن دی اکسیجن دی هیلیم دی یا ارګان کرپټان زیلان یعنی ګروپ ایچ چې کوم الیمنټ دي دا ټول زموږ سره په کوم فارم کې دي او په ګیس فارم کې دي باران خطر ده باران لګیا دی تقریبا پلانټ 4 پریش ولا خو موږ د یو لایق ته کار کولی شو ګیلیم کوم وګورو ګیلیم داسې الیمنٹ دی دا چې کوم میلټینګ پوینټ دی د میلټینګ پوینټ باندې به خبر کوو دا د 29 ډیګري دی او دا که داسې په خپل لاس کې ونیسئ
نو دی به کوم فارم ته وړي دی به لیکوډ فارم ته وړي ولې چې د میلټینګ پوینټ هیومن چې کوم ټمپریچر دی په انا کم دی کلیر دی دا پوینټ دا به کلیر دی او نننې دا ډیر دی د بل پارت کې به موږ الیمنٹ نورې خبرې کوو لږ باران راغی او زیات باران دی پلان کار نه کوي